ډېرو محترمو مسلمانانو نن د هغه لیلة القدر د شپې خاص وظیفه راته ښیمه ها. لیلة القدر شپه کله ده؟ یو خبره خو دا ذهن کې واچوئ، کومه چې خاص شپه ده یا کومې خاص شپې راغلي دي حدیثو مبارکو کې، نو هغه هم درته ښیمه او په دغه شپه کې تاسو ته چې معلومات وشي چې دا شپه ده، د هغې نښې هم درته ښیمه چې د شپې کمې نښې دي، دا شپه په کومو نښو باندې پیژنئ، په کومو علاماتو به یې پیژنئ. ګوره د هر یو څیز خپل علامات وي ها. نو ګوره چې ته لاړ شې ډاکټر لکه نه، نو ډاکټر تا ته وایي چې تا کې دا علامات دي، کله دې سترګې ګوري، کله دې پوزه ګوري، کله دې غوږونه ګوري، کله دې په خېټه زور کوي، نو دا د دې ته علامات وایي ښه. نو هغه علامات هم درته ښیمه، هغه بهترینه وظیفه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نو که دغه شپه تاسو ته چېرته هم معلومه شوه یا تاسو څه نه څه علامو باندې پوهه شوئ چې یاره دا شپه خو نن بېګاله ده، نو بیا په دغه شپه باندې دا وظیفه انشاءالله وکئ. دا وظیفه ډېره زیاته بهترینه ده، دا استغفار هم دی او دا اسم اعظم هم دی، دا دعا هم ده او دا د قبولیت یو غټه ذریعه هم ده. نو کوم مسلمانان چې داسې پریشانۍ وي، نو علماو ذکر کړي دي چې دا د ډېرو پریشانو دپاره او غم تر غمونو دپاره هم، یعنی د ډېرو غمونو د نجات یو ذریعه ده دا وظیفه. او دا آیات کریمه چې څوک ولولي که نه او بیا څه مقصد کې د کامیابۍ دپاره د الله جل شانه نه دعا وغواړي، نو محترمو د هغه دعا الله جل شانه قبلوي. نو په کم تعداد سره بیا هغه هم د اسان ترین نن زموږ ټافیک دی، نو محترمو دا خامخا واورئ. یو خبره د لیلة القدر د شپې معلومات ته وشي، دویم دا چې د لیلة القدر شپه خو تا ته معلومه شوه، خو تا ته به څنګه پته لګي چې دا ده او که نه یقیني توګه سره، نو د هغې هم تاسو ته زه یو څو علامې ښیمه، یعنی هغه نښې درته ښیمه، نشانې درته ښیمه چې په دغه شپه باندې به دا چل وي، نو هغه ټول په ټوله انشاءالله تاسو ما سره ضرور واورئ. الله تعالی مو خوشحاله لره، الله تعالی مو په دې شپه کې الله تعالی دا شپه مو تاسو باندې راوستلی کي او دا شپه د الله تعالی هم تاسو باندې روڼ کړی کي، یعنې زموږ عبادتونه دي په دغه شپه الله تعالی موږ نه قبول او مقبول وګرځولی کي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانان، رونو خویندو، مسافر ټول مسلمانان دي الله تعالی ډېر خوشحاله کي. تاسو ټول زموږ ډېر همدرد دی، زموږ ډېر محبت کوونکي یئ، الله تعالی تاسو ته ډېرې خوشحالۍ درکړي، الله تعالی مو د ټولو غمونو نه وساته. محترمو دغه شپه کله ده او دغه شپې علامات، ګوره دغه شپه حدیث مبارکو کې راځي، ناتکو شپو کې راځي، تاق یا ناتکو شپو کې هغه تقریبا 21مه راځي، 21مه شپه بېګاله 21مه شپه ده انشاءالله. 23مه راځي، صحیح شوه، یا دغه رنګې 20مه راځي، 29مه راځي. دا شپې ځان سره یادې کړئ، 21مه، 23مه، 20مه، 29مه کومه چې دغه شپه نو لحاظه دا ټولې شپې په دغه کې راځي نو بېګاله 21مه هم ده انشاءالله. نو تاسو دا وظیفه زده کړئ او د دغې شپې علامات هم تاسو ځان سره نوټ کړئ. دغه شپې کې کم علامات راځي. ګوره دغه شپه کې هم محترم مسلمانانو لومبنۍ علامه دا ده چې دغه شپه به ډېره زیاته روښانه وي، ډېره ښکلې به وي، نه به ډېره زیاته ګرمه وي، نه به ډېره زیاته یخه وي، نه پکې وریځې وي، نه به دغه شپه باندې محترمو سیلۍ او طوفانونه وي، بلکې یو نارمل بهترینه روښانه او ښکلې دا ستوري نه دي، دا پکې ډېره زیات پړقېدونکي وي، ډېره زیات چمکاویږي به، صحیح شوه که نه. دغه شپه به ستا دا زړه هم خوشحاله وي، مطمئنه به دې وي دا زړه. یو خو دا علامه شوه چې دا شپه به ډېره صفا سوتره وي، یعنې پاکه به وي، اسمان به هم پاک وي، ښکلې فضا به وي، ښکلی ماحول به وي. نو تا ته که دا شپه تا باندې راله، نو ته پوه شه چې د لیلة القدر شپه ده. خو دا په دغه شپو باندې چې کومې ناتکۍ دي یا تاق عدد شپې دي، بیا محترمو کله چې دغه شپه شي که نه او سهار بیا انور راخیږي که نه، نو که تاسو خیال کړئ دا انور چې کله راخیږي دې کې فلوشي وي، دې کې داسې په دې اسمان کې داسې ګیر چاپېره داسې اوږدې پټې تلي او نښې تلي وي، صحیح شوه. نو حدیث مبارکو کې راځي کله چې لیلة القدر دغه شپه وي که نه بیا سهار انور راخیږي، نو بغیر د فلوشو نه به یعنې داسې به انور راخیږي لکه د 14مې سپوږمۍ نه وي، اواره همواره ښکلې رڼا به وي، صحیح شوه، یعنې دا فلوشې به پکې نه وي. نو تاسو پوه شئ چې دا یاره د لیلة القدر شپه تېره شوله. محترم مسلمانانو په دې شپه چې ګوره څوک
او دغه شپه چې څوک ودرېږي الله تعالی ته او الله تعالی نه دعا وغواړي او بیا دته ګوره د 1000 شپو د عبادت ثواب هم میلاویږي. لکه قرآن کې الله تعالی فرمایي که نه إن انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. دا 1000 میاشتو د عبادت نه بهتره ده. 1000 میاشتې تقریبا د 80 کالو نه سیوا دا راځي ها. نو دا څومره 80 کاله څو عبادت کولی شي. لهذا تاسو ټول مسلمانانو ته درخواست په دغه شپه باندې خامخا تاسو روڼې کوئ دا شپې ها. 21مه شپه، 23مه شپه، دغه رنګې 20مه شپه، 29مه شپه، دا ټولې به دا 10 ورځې ټولې روڼې کوي. دا 10 ورځې څه پته لګي په کومه ورځ باندې راځي، خو د اخیره عشره کې خامخا هغه شپه ده. یو حدیث مبارک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې په دغه شپه باندې ما خوب ولید، په 20مه شپه باندې ها 20مه، چې زما د تندی مبارک او د مخ مبارک په خټو باندې لږ لوند شوی غونته کې دی. صحابه فرمایي چې سحر رسول الله مبارک بیا په دغه شپه باندې دغه شو، سحر رسول الله مبارک چې دغه شو مونځ یې وکړو نو په مخ مبارک باندې خټې لګېدلې وې. نو 20مه شپه هم پکې ډېره قوي ده ها، او 21مه هم ده او 23مه هم ده. به هر حال کو هر یوه شپه وي الله تعالی دې موږ ته راوستلی کي او زموږ په قسمت کې دې الله تعالی دا شپه کي. محترمو دا ډېره د فضیلت او د برکت واله شپه ده ها. نو دا وظیفه پکې انشاءالله وکئ، دا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ها. دا به تا د الله تعالی د هر غم نه انشاءالله امن کیږي او مقصد کې به د الله تعالی کامیابی درکړي، کو هغه هر مقصد وي. او دا د حضرت یونس علیه السلام هغه چې کله د مې خېټې ته لاړه، تاسو ته پته ده نو 3 تیارو کې یونس علیه السلام، یو د اوبو تیاره وه، یو د شپې تیاره وه، یو د مې د خېټې تیاره وه. محترمو چې کله دا وظیفه شروع کړه الله جل شانه د 3 تیارو نه هغوی له نجات ورکو او هغه مې ته الله تعالی حکم وکړو چې یونس علیه السلام په ځمکه باندې یعنې کېدوه. محترم مسلمانانو نو یو پیغمبر له الله تعالی دومره بهترینه صله ورکړې ده، نو زما او ستاسو حاجات دومره غټ نه دي، الله تعالی به زما او ستاسو حاجات هم پوره کړي. نو دا محترم مسلمانانو طریقه کار د وظیفې دا دی چې په دغې هره شپه کې دا وظیفه کوئ. 314 کرته یې ووایئ، 313 مرتبه انشاءالله دا وکئ. کو قرض وي قرض به خلاص شي، کو حاجت دی وي حاجت به دې خلاص شي، څه مقصد دی وي څه پریشانی دی وي انشاءالله ټول په ټوله به الله جل شانه ختم کړي. مخکې وروسته ته د برکت او د قبولیت دپاره درود ابراهیمي 11 کرته مخکې 11 کرته وروسته او منځ کې 314 وارې دا برکتي تعداد دی. د اصحاب بدر محترمو دا انشاءالله تاسو وکئ او ما ته هم ډېرې دعاګانې کوئ. به تاسو ته کوم چې الله تعالی دې زمونږ هم دا شپه په قسمت کې راوستلی کړي، الله تعالی دې تاسو هم راوستلی کړي او د الله تعالی نه امیدي مه کوئ. انشاءالله الله تعالی ورکوونکی ذات دی، الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة.